د غنمو او اوړو په قیمتونو کې د کمی پیدا عام عوام ته د رسولو لپاره نن اسسټنټ کمشنر مندن رحمت الله د هوټل اسوسییشن او نان بای اسوسییشن سره په خپل دفتر کې میټینګ وکړو. په میټینګ کې د روټۍ په وزن او قیمت تفصیلی خبرې اترې وشوې او د ټول مندن لپاره یو ریټ فکس کو. میډیا سره د خبرو په وخت اسسټنټ کمشنر مندن رحمت الله وی چې په بازار کې د اوړو د ارزانېدو وروسته پکار ده چې د روټۍ قیمت کم شي. هغوی زیاته کړه چې نن موږ په میټینګ کې د 120 ګرام روټۍ قیمت د 10 روپو نه 10 روپۍ کو او د سبا نه به په دې ریټ عمل کیږي. هغوی زیاته کړه چې په هوټل کې به هم 120 ګرام روټۍ په 10 روپۍ وي او تندور والا به هم 120 ګرام روټۍ په 10 روپۍ خرڅوي. اسسټنټ کمشنر مندن عوامو ته اپیل وکړو چې د دې نه زیاتې پیسې چاته مه ورکوئ او چې څوک هم دې نه زیاتې پیسې اخلي موږ سره رابطه کوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني عمران صاحب. دا مونږ ته جنرال پبلک له داسې شکایتونه هم راتلل او د چوکې د وړو چې دی د دغه نه اختر نه بعد هم دا اوس ورو نن پورې چې دی تقریبا داسې 2400 پورې د پنجاب والا خاص کر چې دی هغه په 2400 ملاویږي. دلته هم دا زموږ خپل چې کم دا تروړي دي هغه هم دغسې ریټ دی. نو دی دا مخکې چې د څو ورځې مخکې چې ګران شوی نو دی د روټۍ ګرانه کړې وه 30 روپۍ ته راوستې وه او د وزن هم داسې تقریبا پوره نه و که نه کم چې زموږ ریکوایرمنټ و. ما نن دا ټول تقریبا مندان تحصیل والا دا ټول د نانبان اسوسییشن والا چې دی مې راوغوښتل دې سره مې میټینګ وکړو. نو دې ته اوس مونږ د خلکو ته خاص کر ریلیف ورکولو دپاره ما دې ته وویل چې یاره تاسو اوس خپل دا کوم چې روټۍ وزن دی دا 120 ګرام تاسو وکړئ دا پیړه او دا مطلب دا روټۍ چې دی دا 120 ګرام والا به 20 باندې به خرڅوئ. نو دې سره زموږ میټینګ کامیاب شو. نو یې منله انشاءالله. نو سبا نه چې ریټ دی دا 120 ګرام روټۍ 20 روپۍ باندې وي عام اوپن مارکیټ کې انشاءالله. هوټل والا به هم دغه ریټ به وي او دا تندور والا به هم دغه ریټ به وي.